او دریم سیز چې په هغې باندې د انسان د الله ولی جوړېږي، د الله دوست جوړېږي، الله ته نږدې کېږي، هغه یې ښایسته اخلاق، بهترین اخلاق. ځکه اخلاق دا هغه سرمایه ده چې د دې په وجه باندې ته د خلکو زړونه ګټلی شي، خلک ځان طرف ته راوستی شي، خلک ځان طرف ته متوجه کولی شي. او ناکاره اخلاق هغه سرمایه ده چې د دې ناکاره اخلاقو په وجه باندې تا نه به خلک لرې لرې تښتي، ستا خواله به هم څوک نه راځي. ځکه په اخلاقو کې د ټولو نه کامل ترین خلک هغه نبیان انبیا کرام علیهم الصلاة هغه خلک چې هغوی د اخلاقو په بنیاد باندې خلک دین ته راوستي دي، خلک یې د ځان نه متاثره کړي دي. د یوسف علیه السلام سوره یوسف کې واقعه هغه د هغه خپلو د جیل د ملګرو سره څومره ښایسته رویه، څومره ښایسته اخلاق، او په څومره ښایسته اخلاقو کې بیا هغوی له د الله د وحدانیت او د الله د توحید دعوت ورکه او هغه د شرک نه منې کړه. الفاظ یې څومره ښایسته یا صاحبی السجن، ای زما جیلیانو ملګرو، یا صاحبی السجن. د الفاظو نه اخلاق او خوږوالی معلومیږي. داسې د نورو نبیانو ابراهیم علیه السلام د هغه دعوت بادشاه ته، نمرود ته، ابراهیم علیه السلام هغه ته څومره ښایسته اخلاقو کې خبره کوله، څومره ښایسته اخلاقو کې هغه له دعوت ورکو. قرآن کې د هغې ذکر دی. بیا قوم ته څومره ښایسته اخلاقو کې دعوت ورکو. بیا خپل پلار سره څومره ښایسته الفاظ استعمالول، یا ابتی ای زما فلاره. دا د دعوت طریقه ده. دعوت او د الله دین هغه په دې باندې نه غالب کېږي چې ته کافرو ته کنځل وکړي، او دین اسلام په دې باندې نه راځي چې ته کافرو ته یا مسلمانانو ته یا ګناهګارو ته ته هغې ته د سپي او د خنزیر الفاظ استعمال کړي. باندې اسلام نه غالب کېږي، دې باندې اسلام نه راځي. اسلام به ښایسته اخلاقو سره